فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الحمد لله. عزتمند څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا د دغې جامعه مسجد دارالعلوم چکدرې افتتاحي تقریب هم دی، خو زموږ سالانه د سربندۍ پروګرام هم دی. الحمدلله سږ کال د جامعه دارالعلوم چکدرې 50 طلبه کرامو 50 طلبه کرامو د الحمد نواله تر والناس پورې قرآن خپلو سینو کې محفوظ کړی دی. هغه طلبه کرام د هغوی د ختم آخري صورتونه به حضرت قاری عبدالله صاحب هغوی ته فرمایي. بیا به د دغې تقریب اختتامي بیان او دعا وي. الحمدلله زموږ هغه میلمه حضرت مولانا سعید یوسفان کشمیری صاحب هغوی هم تشریف راوړی دی. لږ ساعت کې بعد دلته سټیج ته هغوی تشریف راوړي. خو د دې مجلس کی دو حضرت مولانا قاری عبداللہ صاحب ته دعوت ورکو چې هغوی دغې طلبه کرامو ته د کلام مقدس هغې آخري سبقونه هغې تلاوت وفرمایي. حضرت مولانا قاری عبداللہ صاحب. ونصلي على رسوله الكريم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم قرآن نمخ کې زما دا خواهش دی چې زه خپل کم طلبه کرام دي هغو ته لږ نصیحت وکړم او د هغې نه بعد به انشاءالله ختم قرآن یي. په هغې کې به دا طریقه یي چې زه به صورت ویم، آیات به زه ویم او تاسو به هغه آیات زما سره وایئ. صحیح ده؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. زما فقط طلبة إكرام أو معزز حاضرين، استاسو په اجازت باندې ان شاء الله د طلباو ته لږ نصیحت ته او ان شاء الله ډېر زیات وخت نه لم تقریبا 8 منټه دا آیات ما تلاوت کو. په دې آیات کې مختصرا دا دی چې څلور خبرې دي او په هغې باندې الله پاک دا ویل دی چې موږ په مؤمنانو باندې احسان کړی دی. لقد من الله على المؤمنین، په مؤمنانو باندې دا احسان شوی دی چې الله پاک هغو کې رسول راولېږو او هغه رسول چې دی هغه به د قرآن پاک تلاوت کوو. هغه رسول اوله ذمهواري څه وه چې د قرآن پاک تلاوت به یې کوو. یو منټ. के नहीं टोल के नहीं जज़ाकुमुल्लाह खैर के नहीं. زما معزز طلبه اکرام دا آیات چې ما تلاوت کو بده کې د نبی علیه السلام څلور ذمہواریانې دي. اوله ذمہواري دا وه چې نبی علیه السلام
په خلکو باندې په اصحاب باندې او کم چې امت ته هغه ته د قران پاک د تلاوت دای وته خوله او رسولا یتلو علیهم آیاتنا د قران پاک تلاوت. نن سبا اکثر خلک چې کم دغه دي ایجوکیټډ طبقه ده نو هغه دا اعتراض کوي چې قران پاک تلاوت چې ده دا ضروری نه ده، یعنی یو الګ تک موږ قران پاک یاد کو نو دا ضروری نه ده. حالانکه دا هم د سلور ذمہواریان چې کومه د الله پاک د طرف نه نو پاره کې اولنې ذمہواری سره د قران پاک تلاوت. بیا دویمه ذمہواری چې دا هغه تزکیه نفس ده. د تزکیه نفس مختصر مطلب دا ده چې دا طالب علم چې کوم ده او مؤمن چې کوم ده نو دا هغه اندرونی او بیرونی مزاج چې هغه برابرۍ هغه په بیلانس کې دا لکه صبر شو، شکر شو، حیا شو، کم چې کوالټیز دي او کم چې اخلاق دي نو پاره کې بیلانس راوستل او دا غین علاوه کم چې بیماریان دي، تکبر ده، حسد ده، ریا ده، نو هغه د ځان وستل او په دین کې بیلانس راوستل دیتا تزکیه نفس وي. درېمه خبره دا ده ويعلمهم الكتاب والحکمه چې دا رسول چې ده د بسکای د کتاب پڑھاوي. کم چې صحابه کرامو په هغه وخت کې هغه په عربی باندې پویدو، لیکن دا غټ شاعرانو، لیکن دا هغه غټ شاعرانو ته او غټو عربو ته چې په عربی په کلچر باندې د عربی په لینګویج باندې هغه پویدل، بیا هم هغه به وتا قران پاک پڑھاوي. نو د دې مطلب څه شو چې قران پاک چې دینو هغه په خپل باندې یو سړی هغه نشي ازده کولای، داغه ترجمه او تفسیر په خپل نشي ازده کولای. په دې دا اعتراض ده ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر چې قرآن خو موږ آسان جوړ کړل، لیکن داغه اعتراض جواب ده فهل من مدکر چې هغه د نصیحت لپاره آسان ده، لکه د جنت باز شو، باغې کې ایمانیات شو، د دوزخ باز شو، د دې لپاره خو آسان ده. مسائل د پاره چې دینو هغه ګران دی. والحکمه او د حکمت خبرې با دو تخی احادیث په دو تخی او د حکمت چې کوم خبرې دي نو هغه باندې په دې ټولو خبرو کې بیلانس قائم وي. نو الحمدلله علما چې دي هغه ورثه الانبیاء دي. علما سدي ورثه الانبیاء دي. نو د نبی علی السلام چې کوم سلور ذمہواری وي نو هغه منګه او تاسو ته حواله دي. هغه چاته حواله دي؟ منګه او تاسو ته حواله دي. او په دې کې په دنیا کې چې هر سکیږي، په دنیا کې چې هر سکیږي، زمي جنبت زما جنبت، زمي جنبت زما جنبت، نه جنبت ګل محمد، چې زمکه او اسمان چې هغه کو دشمنان یو کی، زمکه او اسمان کو دشمنان یو کی، نو د محمد صلی الله علیه وسلم چې کم ګولونه دي هغه د خپل ځای نه نړقېږي، هغه د خپل ځای نه نړقېږي. او دا شان بل خبره دا ده چې په دې کې بیا جامعیت پکار ده. لکه څنګه چې منګه دلته کې تبلیغیان دي او درس او تدریس ته او تصنیف ته دا څومره شعبې چې دي، څومره شعبې چې دي، نو دا تعاون علی البر والتقوا ده. دا سره تعاون علی البر والتقوا د یو بل سره به تعاون کوي. که یو تبلیغی دا خبره کوي چې زه چې دینو د دعوت کار کوم او زه د ټولو نه اهم، نو دا خبره غلطه ده. که یو طالب علم دا خبره کوي چې زه د درس او تدریس کار کوم، د جماعت او د مدرسې کار کوم، نو دا خبره هم غلطه ده. او دا بل چې ده په هیڅ کې نه ده. او که دغه شان یو سړی چې ده هغه دا وایي چې زه چې ده دغه کومه سوته وایي تصنیف کار کومه او دا نو دا هم غلطه شو. نو هر یو سړی چې ده په خپل ځای باندې معتبر ده، هر سړی په خپل ځای باندې معتبر ده. ولې چې د دعوت او تبلیغ کار کوي نو هغه هم دا سلور ذمہواریان پوره کوي، او هغه د درس او تدریس کار کوي نو هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم سلور ذمہواریان وي هغه پوره کوي، او هغه د تصنیف کار کوي نو هغه هم د سلور ذمہواریان پوره کولو کوشش کوي. او تعاون علی البر والتقوا سره په یو بل سره چې ده هغه تعاون کوي او هغه اجتماعیت چې ده هغه برقرار ساتي. نو اجتماعیت د برقرار ساتلو لپاره کو هغه علما کرام دي، کو هغه طلبه کرام دي، او کو هغه د تبلیغیان حضرات دي، او کو د تصنیف چې کم کار کې هغه حضرات دي. هغه ټول په آپس کې تعاون علی البر والتقوا ده. او دا خبره دا ډیره زیاته ضروری ده. ولې چې دې سره به اجتماعیت پیدا کیږي
او د ټولو نه غټه نیکی چې دا هغه اجتماعیت ده او د ټولو نه وړه نیکی چې دا هغه د لارې نه یو شی چې دی نو هغه ته خوا کې د لارې نه غنه خوا کې دا د ټولو نه وړه نیکی ده د ټولو نه غټه نیکی چې دا هغه اجتماعیت ده د ټولو نه غټه نیکی څه ده اجتماعیت ده او اجتماعیت څه ته وتعاونوا علی البر والتقوا او ان تنصروا الله ينصركم دا الله پاک موږ څنګه مدد کوو دا الله د دین مدد وکاو دا الله د دین مدد بسنګ کو پاره کې به اجتماعیت قائم او دا د الله د دین مدد ده او دویم نمبر پاره باندې څه ده استقامت ته زمي جنبت زما جنبت د جنبت ګل محمد زمکه اسمان کو څوک راکې ځان لا به راکې زمکه اسمان کو څوک یو کې ځان لا به یو کې د محمد صلی الله علیه وسلم د دین کار چې څوک کوي نو هغه به شاته کېږي نه هغه به شاته کېږي نه وسپځ چې دا زبا آیات وایم او کوم کسانو چې ختم ده نو هغه به زما سره آیات وای اعوذ بالله بسم الله دا غنه بعد آیات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا بسم حسد الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين جميعا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل عام. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ما ضربنا في كل طلبات مبارك شو وانتظامات مبارك شو. آپ کو بھی مبارک ہو.